علامه تنویر رحم الله هغه وایي زما یو ملګری و نو دی چې ډېر مسکین و یو چا یو څه غوښه ورواستله 6 میاشتې یا 8 میاشتې بعد 1 کیلو یا نیم کیلو غوښه ودا ورواستله دا کور ته ویوړله د چې کور ته ویوړله هغه ښځې ته ورکړل چې دا غوښه را پخه کړه د ډېرې غوښې د نه وړلو څخه د ښځې ګس هغه د غوښې پخېدل ورسوي وو یعنې دونه مسکینان وو چې دا د غوښې پخېدل یې ګس ورسوي چې غوښه سره کم پخېږي خو خیر هغه غوښه پخه کړله هغې کې مالګه ډېره اچولې ده کله چې دغه سړي لرې دا غوښه راوړله سړي چې دا اوله ګوله وکړله په دا ټیم کې دا ښځه وایي د منډه ورسه ووتله ده چې دا ګوله وکړله هغه اشپزي چې ده هغه کمې غوښې دي هغه یې ډېرې سختې ترویې پخ کړي دي ډېره سخته مالګه کې اچولې ده ده دا سوچ ووایي چې ما چې د اخوا دا راسې په دغه باندې به پر دا سر باندې ولم او د بېشتان به پرشلوم چې ظالم یې واره ما په 8 میاشتې باندې پیسې نه کې پیدا ما په 8 میاشتې باندې غوښه نه کې پیدا بیا د مجبورۍ و د بل د خواست غوښه وه هغه تا په دا اندازه باندې پخړې ده نو دغه پلیټ به په دا سر باندې پر سر ورته وم او دغه رنګه به د سر بېشتان پر شلوم دغه چې د ځان سره سوچ وکړي چې هلته ښځه کله منډوله راله اچانک د ده په زړه کې د رحمت اوبه رالي اچانک یې رحم رالی چې هېڅ غږ به نه ورته کوم نه یې شروع هېڅ مثلا ترې پخ کړی دي هېڅ مثلا عدالت به دوی درې ګولې به کړي هغه بوړو یا روی شرط چې هغه پرېښوي علامه طحاوي رحمه الله تعالی فرمایي و دی وفات نو وای ما په خوب ولیدی ولما ورته الله تعالی څه سره وکړو الله تعالی خو وبخښلم ول په چیز باندې وبخښل ول خدا پاک په ډیر کښینه شی باندې وبخښلم ول مال پر چیز باندې ول الله تعالی راته ول ول هغه چې تا زما یو بنده زما مخلوق باندې رحم وکړي چې ستا ښځه وه پر هغه باندې تا رحم وکړي نو نن زه پر تا باندې رحم کوم پر تا باندې د جهنم اور حرام په دغه یو ادنا عمل باندې الله جل جلاله وبخښلم ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من لا يرحم لا يرحم کچېرې یو څوک په مځکه کې د مځکه پر والا باندې رحمت نه وکړي الله تعالی به په ورځ د قیامت پر ده باندې رحمت نه وکړي او د اسمانو والا به پر ده باندې په دنیا کې رحمت نه وکړي لہذا باید رحمت وکړو ښځې سره په خندا باندې خبره وکړو که ورېنداره ده په خندا باندې خبر ورسره وکړو که مور ده په خندا باندې خبر ورسره وکړو دا مجلس مې په دې باندې وشکړي چې دا رقم بېوقوفه خلک ډېر شته په دې وجه مې دا مجلس وکړي ډېر کسان یې هغه به خود د ښځې سره په خندرویې باندې د ورېندارې په خندرویې باندې خو ډېر دا رقم بېوقوفان شته چې ماتې حالات راځي زه په دې وجره کې په حال باندې خبر یم چې دغه رقم بېوقوفي کوي چې تقریبا هغه به کافر مالا نه کوي په کور کې لہذا دا رقم باید نه وکړو خدای تعالی دې پر دې خبرو باندې عمل کولو ته فکر نصیب کړي الله جل جلاله دې موږ ټول وبخښي خدای تعالی دې احسان کامل را سره وکړي په دغه وخت کې چې الله جل جلاله الله سلاکه کسان د جهنم څخه فارغ کوي خدای پاک دې موږ په هغه لست کې راولي وما علينا الا البلاغ المبين